بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو د خپل میډیا ورونو چې دی ډیره شکریا ادا کوم چې په لنډ تنګ وخت کې چې دی په دې غرمه باندې موږ لراله د خپل ملګرو شکریا ادا کوم چې په شارټ نوټس سره چې دی په ګڼ تعداد کې ملګري راغون شو. نننې پریس کانفرنس چې دی یو اهم پریس کانفرنس دی، خاص کر چې دی د قبضه مافیا ګروپ چې کوم په ضلع چارسده کې خاص کر په موضوع کې دا کم ایم پی ای چې د دې پی کې 57 ایم پی ای دی او په کم طریقې سره چې دی هغوی قبضه مافیا یو ګروپ چې دی جوړ کړی دی او هغه لګیا دي چې په غونډه ضلع کې چې دی په کومه طریقې سره قبضې نیسي. همدې طریقې سره چې دی نه موږ پریس کانفرنس کوو په دې باندې، ولې چې نن که تاسو وګورئ دا دوی چې پرون په کم حالات سره په کم طریقې سره چې دی راپاسېدلي دي. پرون د اتوار ورځ وه او تقریبا د بانګونه چې وې د سحر بانګونو سره دوی راغلي دي او د سرور آباد د عمرزو غټه ادیره چې کومه ده د هسپتال شاته د سکول مخې ته تقریبا نیمه تقریبا 40 جرب چې دی هغوی په هغې نه دیوالونه راتو کړي دي او د اتوار ورځ وه دا ورته پته وه چې چوټي ده او د چوټۍ په ورځ چې دی سرکاري عمله یا دغه خلک چې دی هغوی نه وي نو په هغه لیول باندې چې دی دوی په ګڼ تعداد کې چې دی په 200-300 کسان ورسره وو سره د ټوپکو او هغه چې دی سره د ټوپکو چې دی په روډونو یې ودرولي وو او دوی دغه قبضه چې دا د ادیرې پرون واغشته. نننې پریس کانفرنس چې زه په کومه طریقه کوم په کم لیول خبرې کول غواړم، زه د دې علاقې زما شهید ورور علمزیب عمرزی موږ ټول ستاسو د یوې طبقې خلک یو. که دې ده کې سیاست ته روتي نو سیاست ته په داسې یو شکل روتي و چې هغه د خدمت په شکل روتي و، د خدمت شکل باندې داسې طریقې سره روتو چې هغه د غریب په سر باندې لاس یې ښودی و. نن که زموږ سره شهید علمزیب عمرزی نشته دی، هغه صرف د دې کبراو خلکو لاس نیولی و، هغه صرف چې دی د دې خانیزم چې دی د دې بدماشانو چې دی د دې قبضه ګروپو لاس یې چې دی نیولی و چې دوی یې چې دی دې څیزونو ته نه پرېښودل چې دا قبضه مافیا چې دی په هغه وخت کې چې دی روتي و د دوی پلار چې په کم لیول باندې قبضې اخیستې هم په دغه لیول باندې علمزیب عمرزی د دوی مخالفت چالو کړی و هم په دې لیول باندې زموږ شهید ورور علمزیب عمرزی نن زموږ او ستاسو ترمنځ چې دی هغه موجود نه دی او زموږ نه شهید کړی شوی دی. وروره زه یوه خبره کوم جي موږ که نن زه هم ستاسو د طبقې نه یم، زه سیاست کوم، زه د دې صوبې منسټر پاتې یم، زه د دې قوم چې دی ماله اوټ راکړی دی، زه ایم پی ای پاتې یم، د دې علاقې ایم پی ای پاتې یم، زما ورور حاجي هدایت الله 2 ځله چې دی د دې ځای ناظم د دې عمرزو یونین کونسل چې دی ناظم پاتې دی، حق زما جوړیږي. زه به دې قوم ته چې دی یو څیز مخې ته اکدم چې آیا دا څه روان دي زموږ په دې علاقه کې، آیا څه روان دي زموږ په دې عمرزو کې یا څه روان دي زموږ په دې ضلع چارسده کې چې آیا دا چې دی دا شکیل ایم پی ای چې کم چې دی ایم پی ای شوي دی او هغه چې دی د هغه رونه او هغه په شریکه باندې راپاسېدلي دي او په غونډه ضلع کې چې دی یو غویمه چالو کړې ده او دا قبضې نیسي او دا قوم دا غریبانان دا خو نشي راپاسېدی دوی پسې، دا خو چې څوک ورپسې راپاسي هغه له ځي او په هغوی باندې خپل درس دباو کوي او کوشش د والو کوي او د ټکولو کوي. زه مرګ او ژوند چې څنګه زما ورور علمزیب عمرزی د غریب په سر لاس ایښی او تر د خپل مرګه پورې چې دی د دې غریب دفاع کړې ده، دا زما ایمان دی چې تر مرګه پورې به د دې غریب دفاع کوم او د غریبانانو سره به ولاړ یم. افسوس زما سره په دې یوه خبره باندې راشي چې زمونږ چې دی په دې ضلع چارسده کې باچا خان دی الله وبخي هغه سیاست کړی و خو هغه د غریب خلکو سیاست کړی و، هغه خو داسې سیاست کړی و چې د دې غریبانانو په سر یې لاس ایښودی و د پښتون قوم دپاره اواز باچا خان اوچت کړی و. بیا د باچا خان نه پس چې کوم دی ولی خان چې کومې طریقې سره چې دی د دې پښتون قوم سیاست کړی و په کوم طریقې سره چې دی د ولی خان سیاست چې دی دا ټول پښتون قوم بیا یاد ساتي. افسوس په دې راشي چې زموږ دا کوم عوامي نیشنل پارټۍ لیډرشپ دی دا اوسنی چې دا
په کوم طریقه باندې چې دی آیا دا کوم خلک چې دلته دا ام پی دی او هغه سپورټ کوي او هغه لګیا دی او په غونډه ضلع کې چې دی یو قبضه مافیا په تور باندې دوی لګیا دي او قبضې اخلي دا دوی به سبا سیاست نه کوي دوی به سبا اوټ د ضلع چارسده کې نه غواړي دوی به سبا د قوم ته ور نه ډبوي چې موږ له اوټ راکړه اسفندیار خان به الیکشن ته ودرېږي ایمن خان به الیکشن ته ودرېږي یا به چې دی په کوم لیول زه وایم چې دا ام پی دا قبضه ګروپ چې دی دوی سپورټ کوي تاسو وګورئ دا ام پی د دې دی چې دا کوم ام پی دی دا کومه قبضیه مافیا شکیل او د هغه رونه چې د کوم په ضلع چارسده کې د سرډیرو کې 2 قبضې واغشتې یوه قبضه واغشته په بله قبضه کې ورپسې خلک راووتېدل ټوپکې ورپسې راووتېدې په دقه شانتې په رزړو کې دوی قبضه واغشته چې څونه لانجې پکې شوي دي انتظامیې ته پته ده ټول د ضلعې ته پته ده د قوم ته پته ده تاسو وګورئ د دې نه علاوه اتمانزو کې چې دوی کومه قبضه اخیسته او ټول اتمانزوال ورپسې راووتېدل د اتمانزو خلک راووتېدل او دوی چې دی بلاکونه کوم لګولو هغه بلاکونه هم ته چې دی یوړله هغه دا وتښتېدل په هغه ساعت باندې همدغه شانتې چې دی په زرباب ګړی کې قبضه واخیسته همدغه شانتې چې دی په 6 نمبر کې قبضه واخیسته همدغه شانتې چې دی په میرآباد کې قبضه واخیسته همدغه شانتې چې دی په د یخوي اخیری سر تورنزو سر ته چې د قبضه واغشته همدغه شانتې د چینی په روډ قبضه واغشته همدغه شانتې په تنګي کې قبضه واغشته خو هغه خلک ورپسې راووتېدل او هغوی مو تښتوله همدغه شانتې په ډکي کې اټیک وکړو او هغه خلک ورپسې راووتېدل او د هغوی نه هم اوښکله همدغه شانتې چې د عمرزو د دې نه مخکې چې کومه ادیره چې کوم په پرنډ د مین روډ د پاسه چې دوی دا قبضه واغشته چې اوس یې پې دوکانونه باندې جوړ کړله د هغې نه پس وی مدرسه جوړوو هغه چې دی په مقبره باندې د قبر د پاسه مدرسه جوړوي افسوس خبره دا راشي نن چې دی نن پرون چې دی دوی دا لوبه کړې ده چې دا غټه ادیره چې کومه ده د اسپتال شاته تقریبا 40 جیربه چې په هغې کې د 100 نه واله 150 قبرونه ترمنځ راغلل او دوی اوار کړل او دا غریبانان موږ له راضي او سر او لاس وایي چې د جواب خو څوک نشته په دې ضلع چارسده کې چې د وینا خو څوک نشته په دې ضلع چارسده کې یو تاسو یا چې تاسو ورته سر ټینګ کړی دی تاسو ورته ولاړ یې ما ورته ویلي دي بلکل مې چې کوم زما شهید درور علمزیب عمرزی کومه واده کړې ده په حق باندې ولاړ یم او په حق به انشاءالله د غریب قوم په سر به دما دا لاس پروت یو زه دا وایم وروره نن چې دوی کومه قبضه واخیستې ده د هغې دپاره چې دی ما خپل امنې فضل محمد خان سره چې دی سلا مشوره وکړه ما د عمرزو کې چونکې هغه م الیکشن کړی دی عزیز خان هغې سره مې سلا مشوره وکړه ما له دې کې د بډبیرې وفد د بیرو کلي وفد راغې چې هغې کې چې دی د هغوی قبرونه راغلي دي هغوی سره چې دی ما سلا مشوره وکړه ما دغه شانتې چې دی ما له سرور آباد خلک پکې راللو هغوی سره پکې ما سلا مشوره وکړه همدغه شانتې د عمرزو دا غریب خلک یو ما له راځي او ما ته کینی چې دا دوی خو چې دی بلکل حد پار کو دا دوی خو بلکل چې په داسې لیول لاړلو چې دی به حل سره وځي نن چې دی یو ځای نیسي سبا چې هغه کور شي حکومتي کور شي بیا بل ځای ونیسي بیا چې هغه کور شي بیا بل ځای ونیسي د دې به حل سي په دې کې ما ډي سي صاحب سره هم خبرې کړي دي هم د اتوار په ورځ مې ورته نوټس کې راوستل چې دا څه دي هغه خو نن خو د اتوار ورځ ده دوی نن چې دی دا قبضې اخلي هغه ته مې په نوټس کې راوستل فضل محمد خان پکې اکشن فوري واغشته په قضیه باندې موږ پکې اوس هم په دې کې میټینګونه کوو زموږ به دې کې چې دی زه درته دا وایم چې په څه لیول باندې چې دی دې خلکو دا قبضې غشتي دي په څه لیول باندې دې خلک راپاڅېدلي دي او دا ظلم او زیاتې دې غریبانانو سره کوي دې کې به زه پرپور قوت سره چې دی راپاسم د دې قوم ماله صرف مرګ ته پکار ده زما الله شته دی مرګ او ژوند د الله په لاس کې دی دا د چا په لاس کې نه دی زه به دې قوم سره ولاړ یم تر مرګه پورې به ولاړ یم د دې قوم سره چې په هر لیول به ولاړ یو موږ پکې میټینګونه کوو آیا موږ کم لیول سره راپاسو موږ په کم لیول باندې د دې قبضه مافیا خلاف چې دی اکشن اخلو موږ که روډونه بندو موږ که چوک ته روځو موږ که جلسه کوو موږ که جلوسونه کوو به خپلې پارټۍ مشرانو سره ما خبره کړې ده زه غواړم دا چې دا خو د عمرزو مسله ده دا به دا پارټي ترمنځ چې دی یو سر ته به کیدو موږ به هم سپورټ کوو زما ام ان ای هم به سپورټ کوي زما سیاسي خلک به هم سپورټ کوي خو دې خلکو له پکار دي د نورو پارټو والاله د عمرزو والاله غیر سیاسي دغه یو راپاسېدل پکار دي چې دا مسله خو زما نه ده یوازې دا خو د سرور آباد او د محمود آباد او د عمرزو او د بیرو کلي نه ده دا خو د دې غونډې
د محمود خیلو نه دا د غونډې علاقې دا مسله ده پکار دا دي چې موږ دې ته راپاسو موږ دې ته یو شو موږ دې ته چې دی راغونډ شو او موږ د دې مسلې حل وباسو یعنې قسم مې درته په خدای وخوړه که نن چې دی دوی لاړل او نیمه ادیره ونیوله همدقه شانتې والله که سبا چې دی چې دی ستاسو دا کورونه هم چې دی ستاسو نه نیسي یوه خبره کوم بله ورځ د پیډر په مسله کې زه یو خبره کومه زه یو ام پی ای پاتم زه یو منسټر پاتم د پیډر د عمرزو پیډر که زما ذاتي پنجمه دی زما ذاتي بسم الله الرحمن الرحیم لا اله الا الله محمد رسول الله که دا څوک هم ته خبرې دا صرف ما کړی دی الله خو شته که نه الله خو یې نه که نه د الیکشن نه مخکې مې دا ستنې لګولي دي 4.5 لاک روپۍ مې چې دی په دې پستنو د ټریلو نه ورکړي دي او دا ستنې مې پرې راغوښتي دي خو صرف کار چې دی د دې کټینګ نه پاتې و چې د اونو کټینګ وشي او هغه چې دی په پیډر کار چالو شي هغې کې هم چې دی فضل محمد خان ما سره منډه والې ده بلکل ما منډه والې ده موږ حد درجې کوشش دا کړی چې هغه هم چالو کړو او دې کې خلک راپاسي او څوک کاغذونه لاس کې نیسي چې دا پیډر ما وکړو دا دروغ او بیا هم لا اله الا الله محمد رسول که دا ام پی ای ته خبره مي دی خو چې دی په دغه چې راغی او موږ دغه وکړو نو پته ورته ولګېده چې دا څنګه چلو شو چې دا دوی دغه کوه نو زه دا یو خبره افسوس سره کومه چې تاسو له هم لږ سوچ پکار دی لږ دغه پکار دی چې په دې باندې په هر لیول باندې چې دی موږ چې دی د دې ادیرې په مسله باندې راپاسو موږ یو شو څنګه چې د عثمانزو خلکو اتفاق کړو او ویې تختول د دې دی نه څنګه چې د تنګي خلکو اتفاق کړو ویې تختول د دې دی نه څنګه چې د ډکي خلکو اتفاق کړو ویې تختول د دې ځای نه څنګه چې نور خلک راپاسي او قبضې مافیا ګروپ د دې علاقې نه تختی هم دې طریقې سره موږ له راپاسېدلي زه به درنه مخکې یم زه مې ایمان دی چې زه به درنه مخکې یم خو ستاسو د عوامو مرسته ماته پکار ده راپاسئ چې دا ادیرې دله بچ کم دا خو چې دی نن چې دی دې حد ته ورسېدل چې عمرزو چوک ته چې دی ګیر چاپېره هریچن روډ دغې ونیوله قبضې ونیوله که دغه یې پکې جوړه کړې ده سفر یې پکې جوړ کړی دی تاسو ټولو ته ښه پته لګه خو ټولو ځان خاموشه کړی دی چې کوم یو ماله راځي وي مونږ خو غریب خلک وو بېزتي راله کوي دغه راله کوي ویلې خو څه نه شو خو یې موږ د سره وو نو موږ دا وایو چې ما چې زه دقه وایم ورور جانه چې څنګه تاسو دې پیډر کې ما پسې پریس کانفرنس وکړي چې یو وایي ما جوړ کړی بل وایي ما جوړ کړی دی دې کې مه راپاسې یار د الله نه ویریږئ د دې غونډګانو نه مه یریږئ الله به م بچ کوي او راځئ زه د سره یم دا مې ایمان دی چې زه د سره ښه په ایماندارۍ به یم او دا قبضه میافي او د دې علاقې نه به تختو او دا ادیرې به پرې واپس الو یار چې ته په خپلو مړو ننګ ونه کې چې ته په خپل د پلار نیکه په قبر ننګ ونه کې نو ته به په څه باندې ننګ کې د خدای او د رسول خاطر کې راشه او د دې خپلو مړو خو غم وکړې که نه چې 1.5 قبرونه تا د پرون اوارولو تاسو کې دونه دغه نشته دی چې تاسو یاره تاسو په خپلو مړو باندې غیرت او پښتو ننګ نشئ کولی او د دې پارټۍ د دې عوامي نیشنل پارټۍ دې لیډرشپ ته هم دا وایم چې د خدای دپاره او د رسول دپاره روزې راشئ دا تاسو څه لیوه چالو کړې ده دا تاسو د ضلعې صدر جوړ کړی دی تاسو چې د ده سپورټ نه کوئ نو راځي چې دی دی چې ته چا نه خو یو دوکان واخلي زه دې خو ځمه که نه راځئ نن زه ځمه دې بازار ته یو مقبره کې چې دی یو دوکان ځای راګیرومه چې ما پسې روزئ که نه روزئ یو غریب سړی ځي دقه کې د یو قبر ځای چې دی که نه چې څنګه دا بازار ورپسې بندوئ که نه بندوئ یو عام کس ځي یو بل سیاسي کس ځي د قبر ځای که نه چې تاسو ورپسې روزئ که نه روزئ ورپسې دا ولې تاسو داسې دغه شوې د خدای لپاره روزئ راځئ چې یو ځای شو چې د دې حل چې په هر لیول باندې موږ وباسو او د دې قبضې مافیا ګروپ نه چې دی ځان خلاص کو او زه چې دی په دې کې په ډي سي صاحب سره هم پلی نه یم زما خواست دا دی چې انتظامیه به موږ سره مکمل دی کې تعاون کوي تما انشاءالله زموږ ام ان اے صاحب موږ سره دی هغه هم لګیا دی هم کوشش دا کوي چې څو پورې چې دی عزیز خان لګیا دی نور سیاسي خلکو سره چې دی زما رابطې شوي دي او کومه لګیا یم چې دې قوم چې څنګه ماله راځي چې دقه شان یو ځای شو او د دې قبضې مافیا ګروپ نه چې دی د دوی نه په څه طریقې سره نجات حاصل کړو